بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ویلکم ټو شفای صحت ټپس. شفای صحت ټپس چینل ته تاسو پر اتک تاسو ته هر کله وایم او تاسو ډیر شکریا ادا کوم. مینوالو نن ان شاء الله د قبض باره کې معلومات حاصلو چې د قبض اسباب څه دي او د قبض بس علاج کیږي. دا یو داسې مرض دی چې دې ته د طب په جمع کې ام الامراض ویل کیږي، ځکه چې د قبض والا انسان ته د سر درد، نزله، زکام، د زړه کمزوري، غبرهټ او ير راتلل، د لوګي کمی، بواسیر او داسې قسمه تکالیف سره مخامخ وي. قبض کې بعض اوقات چې د انسان کم معمول وي د هغې نه کم پیخانه او تقاضا کیږي چې د هغې دوه صورت دي. یو خدا چې تقاضا د معمول وختونو نه لیټ راځي، مثلا 2-3 ورځې پس پیخانه کیدل. دویمه دا چې تقاضا معمول سره په وخت وي خو مقدار کې کمی وي، دې ته هم قبض ویل شي. نو چې کوم مینوالو ته د قبض مسله پیښه شي نو هغوی له پکار دي چې فوراً مرض طرف ته توجه کی او د قبض ختمولو کوشش وکړي. مینوالو خپل مین ټاپک لرازم، خو د اول لاغې نه مخکې ستاسو په خدمت کې گزارش کوم چې زمونږ شفای صحت ټپس چینل ضرور سبسکرایب کړئ او شیر کړئ او ډیر لایک کړئ او د ګنټي والا نشان هم دباو کړئ، ځکه چې زمونږ هر یو نوې ویډیو تاسو ته په اسانه او د ټولو نه مخکې ملاو شي. ستاسو ډیره مننه او شکریا ادا کوم. مینوالو د قبض اسباب دا دي چې کله د بلغم ډیروالي یا نور وجوهاتو سره د کولمو قوت دافعه یعنی بهر وباسل ولا قوت کې کمزوري را پیښ شي، کله سخت او زر نه هضمېدو ولا غذا د ډیر استعمال سره کولمو کې اړم او رکاوټ جوړ شي، یا حسب معمول د صفرا په کولمو نه غورځېدلو سره هم قبض جوړیږي. بعضې کسانو ته د قبض سبب دا هم وي چې د پخانې تلو حاجت ورته پیښ وي، خو د کار روزګار مشغولتیا په وجه یا د شرمېدلو په وجه یې تقاضا حصاره کړې وي. بار داسې عمل کولو نتیجه دا وي چې براز د دباو سره امعای مستقیم کې کولاوالی جوړ شي او دې سره د امعای حرکت اخراجي ضعیف او کمزور شي. مینوالو داسې قسم اسبابونه مونږ تاسو له پکار دي چې د ځان بچاو وکړو، ځکه چې د قبض په وجه انسان بیا غټو مرضونو سره مخامختیا کوي. مینوالو قبض په ډیر قسم وي، بعضې مریضانو ته عارضي قبض وي او بعضې ته دائمي قبض وي او بعضې مریضانو ته شدید قبض وي چې د مسهل او تیز ادویاتو نه بغیر د هغوی گزاران ګران وي. دا نن چې زه ستاسو په خدمت کې کومه نسخه پیش کول غواړم نو دا الحمدلله په هر قسمه قبض کې مفید ثابته شوې ده. مینوالو روغن کلمنجي، ټیټي کبني والا یا دې نه علاوه چې د هرې کپنۍ وي خو چې د کلمنجي خالص تیل وي، دا به هره دواخانه کې تاسو ته په اسانه ملاویږي. استعمال لیدا دی چې روزانه ماسخوتن اوده کېدو نه مخکې 1 ګیلاس اوبو کې روغن کلمنجي 10 قطرې ملاو کړئ او بیا یې وڅښئ. دې سره به انشاءالله د قوت دافعه کمزوري ختم شي او کولمو نه به خشکي هم ختم شي، نو بیا انشاءالله د قبض مسله به پاتې نشي. مینوالو دې سره خپل خوراک کې هم تبدیلی راولئ چې خوراک نرم وي او لوګي لګېدو نه مخکې خوراک مکوئ او چې 2-3 نانو خواهش او اشتها باقي وي چې د خوراک بس کولو عادت په ځان کې راولئ. مینوالو د ویډیو پوره کتلو ستاسو شکریا ادا کوم. امید لرم چې تاسو به ویډیو ډیره خوښه شي. مینوالو بله ویډیو کې به انشاءالله تاسو سره د قبض باره کې نورې نسخې هم شریکوم، نو زمونږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ او ډیرې لایک کړئ. یو ځل بیا ستاسو ډیره مننه او شکریا. مینوالو د ځان او د صحت خیال ساتئ. الله تعالی مو خوشاله، خاد او آباد لره. انشاءالله راتلونکي ویډیو کې به بیا ملاویږو. اوس تاسو نه غواړم اجازت د لوی الله په امان.